بسم الله الرحمن الرحیم. نو ما خبره کوله چې کله کتابي شکل کې قرآن شریف ولیکلو په دې باندې دا زبر زیر پیش پینو دام د حجاج بن یوسف په دور کې دغه ولیکلی شول ځکه چې مونږ چې عربیان نه یو نو مونږ ډېر لکه بیا به پینه مونږ زبر زیر موجود یو غړي وړي وای خلک نو چې لا نه وی پینو بیا خو به بیخي خلکو غلط وی کنه قرآن شریف نو د دې قرآن چې دی په هغې باندې عربي په اعراب چې ورته وایي د زبر زیر پیش دا ولګېدل. بیا د حضرت عثمان رضی الله عنه په زمانه کې چې دی نو داسې څه واقعه راغله چې یو کس دغه صورت ووی په مانځه کې هغه په یو انداز ووی د هر مونږ خپله پښتو ده که نه او مونږ وایو کومه بنیریان وایي کامه که نه مونږ وایو ښه هغوی وایي ها مطلب هغه ټکې باقاعده ایسته لکه د ټکې د سره بدل کړي. نو عربي خو قرآن خو داسې ټکې نه دی چې تو تا کومه ژبه یې جو تو به یې په هغې کې وې که نه قرآن خو به تو ټیک وې که نه. نو د دې دپاره حضرت عثمان رضی الله عنه ډېر زیات ښایسته کار وکړو او هغه دا د ټولو صحابو په مشوره سره کمیټي جوړه شوله او سرکاري ترولي څوک وایي چې 15 څوک وایي چې 2 نسخې جوړې کړې د قرآن شریف او باقي چې د هر چا سره څونه حصه د قرآن پرته وه ټولې راجمع کړې په پوره علاقه کې په وطنونو کې اعلان وکړو او ټولې نسخې راجمع شوې وغې دا کار ډېر زیات ګران چې لکه د الله کلام او لکه یو دغه په خلکو باندې راغلی و خو هغه وی چې دا ټولې به زه ختم کم دپاره دی چې د ټول عمر دپاره قرآن محفوظ پاتې شي. نو د ټول عمر دپاره الحمدلله قرآن محفوظ پاتې کو. یوه مدینه کې وساتله هغه یوه نسخه لکه د قرآن شریف یو دغه چې و مصحف کم چې ولیکو که نه کتابي شکل چې ورکو یو په مدینه کې پاتې شوه یو په مکه کې یوه بحرین ته ولیږله یوه دمشق ته ولیږله یوه کوفې ته لاړه یوه یمن ته یوه بصره دا یې ولیږل او باقي نور ټول یې ختم کړه. نو چې ختم یې کړل نو عبدالله بن مسعود رضی الله عنه عثمان رضی الله عنه ته بس دا تجویز ورکو چې مصحف عثماني به دې ته وایو او بس دا نور ټول چې دی نو لیکل هغه ختم کړلی شول. 15 کاله پس لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه 15 کاله پس عثمان رضی الله تعالی عنه شهید کړلی شو. پاک خلک چا نه دی پرېښودی نو چې کله هغه شهید شو هغه په هغه وخت کې قرآن ته ناسو دغه نسخه د هغه سره ولکه نو چې کله دشمنانو په هغه باندې حمله وکړله او د شا د طرف نه په دیوال یې راټوپ کو نو د هغه بیبي حضرت نایله رضی الله تعالی عنها هغه چې څنګه دشمن په هغه توره چلوله نو هغې ډایرک خپل لاس ور وړاندې کو توره یې پیمني کوله. د مینې ته وګورئ د همت ته یې وګورئ که نه نو هغې ګوتې کټ شوې په توره باندې د هغې ګوتې پرېږ شوې او د هغې د لاس هغه اینه چې ده نو هغه په هغه مصحف باندې په هغه کاغذ د قرآن چې کوم و هغې باندې ولګېدله او حضرت عثمان رضی الله عنه شهید کړلی شو. نن هغه دغه چې دی قرآن شریف چې په هغې باندې هغه اینم پرته ده هغه په استنبول کې په میوزیم کې د هغوی په عجایبګر کې چې دی هغه قرآن هغه مصحف نن هم پروت دی. بهرحال دا خو د تاریخ څه خبرې وي چې مونږ پې ځان پوهه کو او الله رب العالمین هر آیت د قرآن چې دی مثال د موتی دی پړقېدونکې ملغلره ده خو دا ملغلرې چې بیلې نو خوند نه کوي دا چې کله چې په یو تار کې وپیلی شي نو هله د دې جوړ راشي او دا خوند شروع کړي. دغه شانتې الله رب العالمین دا موتیان د آیتونه په یو صورت کې پیلي دي نو په د یو صورت سره په جوړولو سره د دې ښایست چې دی هغه نور هم سیوا شي. نو بهترین دا ده چې د صورتونو او د رکوګانو خلک تلاوت زه دا نه وایم سپارې مه وایئ ټیک ده څوک یوه سپاره عادته مې جو سپاره د ورځې وایئ خو چې څوک ترجمه تفسیر کوئ که نه تاسو به خپله داسې ښکاري چې دا خو نیمګړې خبره پاتې شوه نو تاسو به په صورت ویلو کې خوند درکوئ صورت یا به رکو ویلو کې خوند درکوئ نور ستاسو خپله خوښه ده ویلی شی ګناه پکې نشته دا مطلب نه دی چې په سپاره ویلو کې ګناه دی خو دا د زمونږ د دې څه به وویمه زمونږ د دې بېکاره مسلمانانو دپاره دی چې ځه خیر دی که په 2 ورځو کې نشو کولی نو په 10 ورځو کې خو به ختم وکړو که نه چې د ورځې سپاره وایو اگر چې سپاره د ورځې څوک وایي په 10 ورځو کې څوک ختم کوي ډېر کم مسلمانان به چې ختم به کوي که نه
نو دا د قرآن عظیم الشان سلک شان دغه و چې فضایل وو او د هغې د تدوین په باره کې چې قرآن شریف په 30 کالو کې لږ لږ نازل شوی، پیړ نه دی راغلی، د الله طرف نه په 30 کالو کې لږ لږ نازل کړی شوی دی او پاک نبی صلی الله علیه وسلم صحابو ته اورولی دی، هغو یاد کړی دی، په عمل کې راوستی دی. ما ته به انشاءالله لږ لږ قرآن وایو. اوس په دې بوزه کې که رکو رکو هم ویلی شوه، ځکه چې په رکو رکو کې ما تاسو ته ووایي چې رب پاتې کېږي که نه، د رکو رکو به وایو انشاءالله، او بیا به انشاءالله په رمضان کې خو به بیا انشاءالله وزګار یو لږ زیات به وایو انشاءالله. انشاءالله الله دې ټول له توفیق او طاقت راکړي. زما خویندو دې خبرې ته به خیال کوئ چې قرآن شریف د عمل دپاره دی. بار بار درته دا خبره کوم، قرآن د عمل دپاره دی. قرآن په ځان باندې د عمل دپاره کې، بل به پکې نه ګورئ، په ځان به هم عمل به ټیک کې او بل ته به هم دا ښکاره کې. الله پاک دې زما او ستا نه رضا شي او خدای پاک دې موږ له په دې قرآن باندې عمل نصیب کړي. نو ټول بهتره دا ده، د جمعې مبارکه ورځ ده او الحمدلله غسل کول سنت دي. نو د غسل د صفایۍ سره چې بنده قرآن ته کینی او ابتدا وکړي او الله ته سوال وکړي چې الله دا قرآن زما په زندګۍ کې راوله، الله ما چې څه ګناهونه کړي دي هغه ټول راته معاف کړه. الله زه نه پوهېدم، الله که زه پوهېدم زه ناپوهه وم، الله ما د عمل ته ځان نه دی رایستی، الله ستا سره لوز کوم، زه به په دې قرآن باندې عمل کوم. الله ما له د دې قرآن باندې د عمل کولو توفیق او طاقت راکړه او الله ته زموږ د ټولو نه راضي او خوشحاله شه. الله د پوره امت مسلمانه خوشحاله شه. الله د قهر او د غضب په نظر موږ ته ومه ګوره. الله دا لوی ازمایش چې د وبا په شکل کې او د کرونا په شکل کې موجود دی، الله دا په خپل قدرت د دې دنیا نه ختم کړه رب العالمین. الله د یهودیانو سازشونه د یهودو خلاف استعمال که، مؤمن مسلمان تی محفوظ وساته. الله د بېحیایۍ، د بد امنۍ، د کرپشن، د سود، د شرابو، د جوارۍ، د نشو، الله د بېحیایو چې کوم بازار ګرم دی، الله په خپل قدرت دا ختم کړلی که. الله مسلمانانو له په قرآن عمل نصیب که. الله زموږ بچو ته، زموږ مور او پلار، زموږ خاوندانو ته، زموږ خاندانونو ته، الله زموږ شاګردانو، استادانو، حقدارانو ټولو ته د نیکې هدایت نصیب که او د ټولو په عمر، مال، اولاد او رزق کې برکت واچولی که. الله د چا چې څه مشکل دی، خدای که بیماری ده او که بل څه مشکل دی، الله په خپل قدرت ته ختم که الله رب العالمین. او ټولو له څومره زندگی چې دی راته ټولو ته نصیب کړي دی، خدای هغه راله په خیر او په عافیت سره تیره که. او دا دعا ټول شروع کوي، اللهم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرة. دا داسې ښایسته دعا ده. نبی صلی الله علیه وسلم خپل ترا حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي، و یا عم رسول، و ای د پیغمبر ترا. هغه وایي لبیک یا رسول الله، حاضر یما د الله رسوله. ورته وایي زه تا ته یوه دعا ښیم او دا مه پرېږده او دا په کثرت سره وایه، چې څومره ډېره ویلی شي دا وایه. او د دې دعا داسې ښایسته معنا ده چې الله ماله د دنیا او د آخرت عافیت راکه. نو د دنیا په عافیت کې ستا صحت او ستا زندگی او ستا رزق او ستا بچی او ستا مال او ستا ټول عزت او ستا هر څه په خواهشات او جایز دا ټول پکې راله د دنیا په عافیت کې او د آخرت په عافیت کې. ځن کدن، قبر، حشر میدان، سوال جواب، عمل نامه، پل صراط، دا ټول پکې راله. نو دا داسې ښایسته جامعه دعا ده. څنګه چې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، څنګه چې دا په وړوکې دغه باندې کلمه ده او ټوله دعا پکې جامع ده، دقه شانتي ټوله دعا پکې راټوله شوې ده، دقه شانتي دا دعا ده، اللهم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرة. زه تاسو ته په ګروپ کې د دې تصویر هم شیر کوم، نو دا ټول په کثرت سره شروع کوي. مونږ وایو که نه، ملګري وایي مونږ له وظیفه راکړه، اول چې د قرآن شروع کوو نو دا وظیفه شروع کوي چې الله مونږ له خیر او عافیت راکړي او دارانه الله رب العالمین په خیر سره دا قرآن ویلی کي او الله یې راله په عمل کې راولي. الله دې زموږ د ټولو نه راضي شي. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.